سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والمركب العقلي من وجه التشبيه من وجه الشبه كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. برشا تسمن بورد أو مالك ګوره مولوي صاحب موږ مخکې ویلي وو چې هلکه وجه د شبه به خالي نه وي، یا به دا واحده وي یا به څه وي، یا به مرکبه وي یا به متعدده وي. واحده او مرکبه په دوه قسمه وه، حسي او عقلي، او بیا متعدده په درې قسمه وه. خبره په څو قسمه وه؟ په درې. نو واحده په دوه قسمه مولوي صاحب، واحده حسي او واحده عقلي. هغې بحث مکمل وشو مولوي صاحب، خبران پوهېږې. بیا مرکبه په دوه قسمه ده مولوي صاحب، مرکبه حسي او مرکبه عقلي. نو د هغه مرکبه حسي ډېره شو، اوس مرکبه عقلي راته بیانوي ښه، چې دا وجه د شبې مولوي صاحب او وجه د تشبیه دا څه وي؟ مرکبه، دا مرکبه عقلي وي. لکه په دې مثال کې مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها مولوي صاحب كمثل الحمار يحمل أسفارا. مولوي صاحب ګوره دې مثال دې آیت مبارکه ته ګوره، په دې کې وجه د شبې دا هغه عقلي ده ښه. مثل الذین حال د هغه کسانو حملوا التوراة چې هغوی مکلف جوړ کړی شوي په عمل د تورات باندې، لکه چې هغه مکلف جوړ کړی شوي په عمل د تورات باندې، ثم لم يحملوها بیا عمل ونه کړو په دې تورات، په احکاماتو د تورات یې عمل ونه کړو. نو دا بشان د دوی حال بشان د خر دی مولوي صاحب. یحملو چې هغه اوچتوي مولوي صاحب اسفارا لوی لوی کتابونه لره، لکه لوی لوی کتابونه اوچتوي، بوج اوچتوي. د دوی مثال بشان د چا دی مولوي صاحب؟ لکه د دوی مثال. نو حال د یهودو مولوي صاحب، حال د یهودو دا بشان د حال د چا دی مولوي صاحب؟ خر دی. لکه د خر څه کړي مولوي صاحب؟ یو نافع سیز د بار کړی وي، یو نافع سیز څه کړی وي چې هغه کتاب دی مولوي صاحب، نافع دی که نه؟ یو او د دې په اوچتولو کې هغه مشقت هم برداشت کړی وي، صحیح کړی وي، د دې په لکه کتابونه پراته که نه مولوي صاحب، مشقت هم برداشت کړی وي او سیز هم نافع دی، لیکن د هغې باوجود مولوي صاحب دی د دې نفي نه څه محرومه وي، د نفي نه څه وي مولوي صاحب؟ د نفي نه محرومه وي. دقه شان یهود دي مولوي صاحب، چې یهودو هم څه کړی دی مولوي صاحب؟ لکه علم تورات علم دی ورسره، تورات علم دی ورسره مولوي صاحب، نافع څیز ورسره موجود دی چې هغه تورات دی او هغه بار کړی هم دی، لکه هغه علم ورسره شته که نه، معنوي طور باندې د هغې هغه بوج یې اوچت کړلی مولوي صاحب، خو د هغې باوجود د نفي نه څه دی مولوي صاحب؟ محرومه دي. د هغې باوجود د نفي نه څه دي مولوي صاحب؟ محرومه دي. خبران پوهېږې، ځکه عمل پرې نه کوي. دا وجه د شبې مولوي صاحب. دلته وجه د شبې هیئت دی چې منتزع کړی دی د متعدد امورو نه. په جانب د مشبه کې او مشبه به کې متعدد امور دي. ګوره مولوي صاحب متعدد امور دي، لکه دا حمل شو، حمل د تورات شو. په جانب د مشبه کې ګوره مولوي صاحب یهودو حمل د تورات کړی دی که نه دی کړی؟ خبران پوه شوې، حمل د تورات یې کړی دی او مولوي صاحب معنوي طور باندې دوی هغه بوج هم اوچت کړی دی، معنوي طور باندې څه کړی دی مولوي صاحب؟ او دغه تورات دا لوښی د چا دی؟ د علومو دی، د علومو لوښی دی که نه مولوي صاحب؟ خبران پوهېږې دغه تورات په دې کې علوم دي که نه مولوي صاحب؟ نو دغه دا په جانب د مشبه کې دا شو. په جانب د مشبه به کې مولوي صاحب خر دی، بوج یې اوچت کړی دی، حمل د کتابونو یې کړی دی. حمل د چا یې کړی دی؟ مولوي صاحب دا کتابونه چې دي د اوعیه د علومو دي، د اوعیه د چا دي؟ علومو دي مولوي صاحب. او د دې په اوچتولو کې دې خر چې دغه مشقت هم برداشت کړی دی مولوي صاحب. خبران پوه شي، خر څه برداشت کړی دی؟ نو دا متعدد امور ته یې کتلي دي مولوي صاحب. د دې نه وجه د شبې راوستې ده، او وجه د شبې دا ده مولوي صاحب، لکه د یو نافع سیز باوجود، لکه د یو نافع سیز د موجودېدو باوجود او د هغې د مشقت د اوچتولو باوجود د نفي نه محرومه کېدل، د نفي نه څه کېدل مولوي صاحب؟ محرومه کېدل. لکه څنګه چې خر محرومه ده داسې دوی صحیح مولوي صاحب محرومه دي. دا وجه د شبې ده. پوه شوې مولوي صاحب خبره باندې؟ دغه به راته اوس دی په دې کتاب کې بیانوي. پوه شوې لکه والمرکب العقلي، مرکب عقلي مولوي صاحب من وجه الشبې د وجه د تشبیه نه مولوي صاحب حرمان الانتفاع، لکه محرومه کېدل د نفي نه، لکه محرومه کېدل د نفي نه بأبلغ نافع سره د موجودېدو د هغه څیز نه مولوي صاحب چې هغه ابلغ نافع دی. څه مطلب مولوي صاحب؟ انتهایي مفید دی، انتهایي سره مولوي صاحب مفید دی، نافع دی، نفع ورکوونکی دی، مع تحمل التعب سره د برداشت کولو د چا نه مولوي صاحب؟ ستړیوالي نه، فی استصحابه، لکه د هغې په سات
ساتلو کې د هغې په ساتلو کې مونږ صحبت نه دی که نه ملګری خبره پوه چې دا ملګری د سړي سره هر وخت فی استصحابه د هغې په ساتلو کې فی قولې په دې قول کې مونږ صاحب لکه دا وجه د شبه ده په دې قول کې مثل الذین حال د هغه کسانو حملوا التورات چې هغوی مکلف جوړ کړی شوي دي لکه چې مکلف جوړ کړی شوي وو په عمل د تورات باندې ثم لم يحملوها بیا هغوی عمل ونه کو بما په هغه څه فیها چې په دې کې وو لکه په احکامو د تورات چې عمل ونه کو کمثل الحمار د دوی حال په شان د خر دی یحملو چې هغه اوچتوي یا اسفارا اسفار جمع د صفر ده صفر ویل کېږي سین سره یو صفر دی هغه خالي ته وایي دا صفر دی سین فارا بکسر السین وهو الكتاب الکبیر غټ کتاب ته وایي لکه لوی کتاب وي خبران پوه شوې نو اسفارا ډېر لوی کتابونه اوچت کړي مونږ لکه په هغه باندې ته په هغه باندې امونو کریډ پروت دي مونږ صاحب او که د کتابونو دا بوج دی پرېښودی ټوله مکتبې دی هغه ته پته نه لګېږي چې په ما څه شی پروت دی په ما او هغه ته صنف هم نه کېږي مونږ صاحب خبران پوهېږې فإنه امر عقلي دا مونږ صاحب دا حرمان چې دی لکه د نفي نه دا محرومه کېدل سره د چې انتهایي نافع څیز د سړي سره موجود وي د نفي نه محرومه کېدل مونږ صاحب دا چې دی امر عقلي دی دا یو امر عقلي دی پوه شوې مونږ صاحب دا امر عقلي دی ادراک یې په چا سره نه کېږي په حس سره نه کېږي مونږ صاحب منتزع عن عدة امور دا راویستلی شوی دی د ډېرو امورو متعدد امورونه لکه دا چا نه راویستلی شوی دی متعدد امورونه لکه لأنه متعدد امور کم دي مونږ صاحب لأنه روعي من الحمار لکه رعایت ملحوظ کړی شوی دی د حمار نه ملحوظ کړی شوی دی او رعایت کړی شوی دی د حمار نه او حمار چې شی دی مونږ صاحب مشبه به دی خر دی وایي مشبه به دی فعل مخصوص یو خاص فعل مونږ صاحب لکه د هغه نه یو خاص فعل د هغې ملحوظ دی چې هغه چې شی دی مونږ صاحب حمل دی لکه دا حمل کوي که نه کوي مونږ صاحب لکه دا کتابونه یې بار کړي دي اوچت کړي دي وایي یکون المحمول او د هغه محمول چې دی مونږ صاحب دا کتابونه چې دي اوعیة العلوم دا څه دي مونږ صاحب لوښي د چا دي د علومو دي خبران پوه شوې وان الحمار جاهل لما فیها او دا حمار مونږ صاحب جاهله دی دی نه خبره دی لما فیها چې په دې کې څه دي پوه شوې چې په دې کې څه دي د دې نه خبره دی او کذلک فی جانب المشبه دغه رنګ په جانب د مشبه کې مونږ صاحب چې یهود دي هغه هم دغه حال دی مونږ صاحب خبران پوه شوې ما درته په دې مثال کې وي